السلام علیکم ملګرو په دې ویډیو کې به درې غټ خبرونه تاسو سره شریکېږي. نواز شریف باندې لندن کې چې کومه حمله شوې ده د بوټانو او د اګو چې کومه حمله پاغه شوې ده. بل رانا سنولا د شپې بیګا 12:30 بجې چې کوم پریس کانفرنس کړی دی پاغه کې په ایمان خان باندې څه بهتان لګولې پاغه باندې به هم خبره کیږي. مسلم لیگ جنا یو نوې پارټي لان شو داغه سربرا چې کوم دی جهانگیر ترین دی پاغه پارټي باندې هم خبره کو چې پارټي کې ورسره څوک شاملېږي راتلونکي ورځو کې. نو دا درې غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکېږي. بل نواز شریف دا ویلي عمران خان چې کومه 7 رکنی کمیټي جوړه کړې و د مذاکراتي کمیټي چې ول ویل شي و کسان پکې هغه سره کړو چې دوی مذاکرات کوي خلکو سره. نو داغه حواله سره نواز شریف دا ویلي چې موږ تاسو سره مذاکرات نه کوو، مذاکرات صرف سیاستدانو سره کیږي، دهشتګردو سره نه کیږي. ستا پارټي ولا یعنی عمران خان ته ویلي چې ستا پارټي ولا او د کور کمانډر په هاوس باندې هم حمله کړې د تاسو یو قسم له دهشتګرد یو موږ تاسو سره مذاکرات نه کوو. په دې باندې ول عمران خان ډېر خپل جواب ورکړی. عمران خان ول ویلي چې څوک وایي چې موږ به نواز شریف سره مذاکرات کوو، موږ هغه خلکو سره مذاکرات کوو کوم خلکو سره چې تا مذاکرات کړي او ته لندن له تخدیدلې، موږ هم هغه خلکو سره مذاکرات کوو او زما د مذاکراتو سره شرط مات پني چې زه به سره شرط کړم. زه صرف هغه خلکو نه په دې مذاکراتي کمیټې کې دا تاسو کوم چې آیا عمران خان د سیاست نه ماینس شنو د پاکستان ته دې کې څه فائدہ شته کنه؟ آیا که په پاکستان له دې کې څه فائدہ وینو هغه کسان د مال هغه فائدہ خو نو زه په خپل سیاست نه خپل ځان ماینس کم. دا ول عمران خان جواب ورکړی دی. ها اوس راځو بل چې کوم مسلم لیگ جنا پارټي جوړه شو جی جهانگیر ترین په سربراهي کې دا پارټي جوړه شو. انتخابي نشان لا فعل کمپلیټ انفارمیشن نشته انتخابي نشان حواله سره خدا نوې پارټي جوړه شو. عمران خان نه چې څومره هم کسانو ریزاین کړی دی پی ټی آی پارټي نه چې هم استعفا ایستل دا آی کې 90% 80% خلکو سره جهانگیر ترین ملاقات شروع دي او جهانگیر ترین به هغه کسان خپل پارټي تراړي. راتلونکي ټایم کې د پاکستان په تاریخ کې یو بل سیاسي پارټي هم رجسټرډ کېدو ولر چې نوم به وي مسلم لیگ جنا او سربراه دی جهانگیر ترین. جهانگیر ترین هغه ټولو خلکو سره رابطي شروع کړي، پنجاب کې ډیر ځای اکټیو شوی دی او هغه ټولو خلکو سره ملاقات روان دي. کوم خلکو چې عمران خان نه بولا استعفا ایستل دا هغه خلکو سره کمپلیټلی جهانگیر ترین په رابطه کې دی. جی اوس په جرا شو جی رانا سنولا بیګا د شپې 12:30 بجې چې کم پریس کانفرنس کړی یو شارټ غونټه پریس کانفرنس چې دا غي مین مقصد دا چې هغه کې هغه په عمران خان باندې دا بهتان لګول چې عمران خان چې کومه پارټي دا هغه کې په یو خاتون باندې بیګا شپه یادول چې نن شپه په هغه باندې به زیاتې مطلب یعنی پی ټی آی ولا یو پلانینګ کړی چې په یو خاتون باندې به دا غي د زیاتې کیس ور سره هم کیږي او الته به فایرینګ هم کیږي او دا غي بیا موږ داوا کوو چې قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لکه مطلب دا غي داوا بیا په قانون نافذ کرنے والے اداروں باندې به دا غي داوا کیږي خو چون کې هغه پلانینګ چې کم دی ایجنسیانو ناکام کو او د دې په وجه باندې د شپې 12:30 بجې چې کم دی رانا سنولا جی د شپې 12:30 بجې دا پریس کانفرنس کړی دی او په دې پریس کانفرنس مین مقصد چې کوم مین ټاپک چې کوم د دې عمدغه چې په عمران خان باندې دا بهتان لګولو چې عمران خان اوس یو قسم لا عمران خان یو ډراما راچاوي یو خاتون سره بزیاتې کیږي او بیا به فایرینګ هم کیږي او دا غي چې کومه داوا قانون نافذ کرنے والو پر دا غي داوا بکیږي. بل نواز شریف باندې په لندن کې چې کومه حمله شوې ده خلکو په چپړو وشتل دي پاګو باندې په گزارونه شوي پس خا ټماټرو باندې گزارونه شوي په نواز شریف باندې په لندن کې جدا درې غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره ما شریک کړ. د 7 رکنی کمیټي حواله سره چې نواز شریف سویل دي عمران خان سره جواب ورکړی دی. بل رانا سنولا چې پریس کانفرنس مین مقصد سو او بل د جهانگیر ترین چې کومه نوې پارټي شروع شوې ده مسلم لیگ جنا چې کومه لانچ شوې ده دا غي حواله سره تاسو لمه اپډیټ درکو. نو د ویډیو کتلو زیات امرنا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیر زیات امرنا جی والسلام.